زما نوم خو حاجي غفور دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د چارسدې ضلعې مشرتابه راته راپه غاړه دی او نن چې موږ کومه سلسله کې راټول شوي یو نو زمونږ د قومي وطن پارټۍ د مشرانو جاوید خان دی، یحیی جان ناظم صاحب دی، شاهجان خان دی، دا نور ټول مشران قابل قدر دایان استاد دي، بابو صاحب دي، دا ټول ظاهرشاه حاجي صاحب دي، دا ټول راغلي دي. موږ ډېر شکرګزار یو دوی چې دوی راغلي دي او موږ له عزت راکړه، خدای دوی ته عزت ورکړي. باقي موږ د بلدیاتي الیکشن په سلسله کې زموږ د قومي وطن پارټۍ سره د اتحاد فیصله شوې ده. انشاءالله که خدای کول او خیر موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي به د قومي وطن پارټۍ سره څنګ په څنګ په هر موقع باندې ولاړئ. دا دوی لپاره به مطلب دی چې کمپین کې هم شریک وو. موږ به خپل کوشش کوو، خپل ملګري به هم دا کوو، کنوینس کوو په دې باندې چې موږ د میر دپاره حاجي ابراهیم چې د قومي وطن پارټۍ امیدوار دی، دا زموږ شریک امیدوار موږ ګڼو، دا به په خیر سپورټ کوو. دغه زموږ میشن دی. سلسله کې موږ راغونډ شوي یو. موږ د دې ټولو راغلو میلمانو او قربانو د ټولو شکریا ادا کوو چې دوی موږ ته دا دومره عزت راکړه، خدای دې دوی له عزت ورکړي. زموږ خو مطلب دی فیصله ده او فیصله زموږ دا ده چې خپل ملګري موږ په اعتماد کې اخیستي ټول دا دومره وخت دا څلور شپږ ورځې چې موږ بلې کې دا کړې دا موږ ټول مطلب ټول ورکران چې زموږ د پارټۍ کم دي د علاقې یا هغه مطلب تنظیمي مشران دي ټول موږ په اعتماد کې اخیستي دي او متفقه موږ دا فیصله کړې. انشاءالله زموږ فیصله متفقه ده، موږ به دا باندې عمل درآمد 100% برابر کېږي که خدای کولی خیر. مهرباني کارکونانو ته په دې موخه باندې یو پیغام ورکول چې کوم را روان 28 اپریل د تاریخ دی په هغې باندې چې دی نو د حاجي ابراهیم کوم چې د قومي وطن پارټۍ چې دی نامزد امیدوار دی د هغه په حق کې کومه نښه چې را دي هغې له اوټ ورکړي څه په دې کامبود په دوران کې هغوی ته څه زمونږ خو د پارټۍ مطلب چې څونه مشران دي زما خیال دی هغه ذموار کسان هغه دې وخت کې ناست هم دي او که کوم پاتې دي څه مجبوري به یا به څه وجه یا به نه راحاضر شوي. زمونږ د ټولو ملګرو دا موږ خپلو کارکوانانو خپلو عوامو ته کوم چې زمونږ منونکي دي زمونږ خبرو ته غوږ دي هغوی ټولو ته زمونږ دا پیغام دی چې د راتلونکي الیکشن د میر دپاره کوم ووټ چې دی دا د حاجي ابراهیم د قومي وطن پارټۍ چې نښه ډیوه ده هغه ټولو ته پته هم ده. موږ بیا هم دا خواست کوو ټولو ته چې په دې کې ناراستي ونه کړي، په دې کې چې کمی را نه شي او دا کار موږ خپله ذمواري وګڼو په صحیح طریقه باندې موږ دا ادا کړو. دا کوم الحاق چې ستاسو شو دا مشروط شو که نه بس داسې متوجه دی الحاق وشو؟ نو بعضې داسې خبرې به وي داسې به وي چې څه زموږ د پارټۍ بعضې دغه به وي چې هغه به موږ دوی ته دا کړي او هغه باندې دوی موږ سره متفق شوي دي او هغه داسې عام دغه دي. خو مطلب دی بیا هم مطلب دی چې ملګرو لپاره دا یو زموږ یو دغه دی ځکه یو څوک چې څه دا کوي نو څه ورکړه کوي نو څه د هغه هم څه ډیمانډ وي که نه نو هغه زموږ چې کومې څه خبرې نو هغه موږ سره دوی منلي ډېر ښه په دغه باندې او انشاءالله داسې موږ نه دي چې ذاتي خبرې نه دي چې ګنې چا ذاتي دي د پارټۍ د پالیسۍ خبرې. شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه د خپل ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپاو او د قومي وطن پارټۍ د تحصیلي تنګي د کارکنانو د طرفه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د تحصیل او د ضلعې د مشرانو شکریا ادا کوو چې هغوی باندې موږ یو هفته مخکې جرګه کړې وه او هغوی زموږ هغه جرګه ومنله او خپل میټینګونه یې وکړه او هغوی ډېر په ښه طریقې سره او په غونډو کارکنانو په مشاورت سره د تحصیل تنګي د مسایلو دپاره زموږ د حمایت اعلان وکړو او زه دا ګڼم چې یاره د دوی د حمایت دا داسې دی چې دا ډېر زیات تکړه کارکنان دي په دې کې او داسې خلک دی په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې چې هغه د علاقې په سیاست هم پوهېږي، د هغه د علاقې په مسایلو باندې هم پوهېږي او هغه دلته په جرګه سیستم باندې هم پوهېږي. نو دوی چې زمونږ کومه مرسته وکړه نو دې سره زمونږ د کارکنانو هم حوصلې اوچتې شوې او دا ټول تحصیلي تنګي ته یو پیغام شو او نن که موږ دې کې اوس هم ګورو
او ډیر زیات تعلیم یافته خلک او ډیر زیات پوهه خلک او ډیر زیات په سیاست پوهه خلک په دې تنګي تحصیل کې شته دي او انشاءالله چې هغوی به هم دې سره چې وګوري چې یاره داسې یو سوچ والا خلک د پارټۍ سره شامل شول نو دې سره به نور هم زمونږ هغه تقویت په دغه کې راشي او انشاءالله دا زمونږ په راتلونکي الیکشن کې د کارکونانو دپاره هم د یو حوصله افزایي خبره ده او د ټول تحصیلي تنګي عوامو دپاره هم دا ډېره زیاته ښه خبره ده او بله دا هم ده چې یاره په ډېرو مسلو باندې زمونږ هغه د صوبایي خودمختارۍ خبرې دي او هغه که د پښتونخوا د وسایلو خبرې دي هسې ډېرو خبرو باندې پښتونخوا او زمونږ هغه یو منشور هم چې کوم دی هغه هم یو بل سره ډېر زیات مشابهت خوري او دا الیکشن چې کومه دی دا ډېر زیات د اهمیت الیکشن هم دی د تنګي تحصیل لپاره او په کار دا هم ده چې یاره دې کې عوام هم داسې وکړي چې داسې قیادت رامخې ته کړي لکه اوس مثلا دا دی که موږ ووایو چې دې کې اوس یو مخصوص پارټۍ سره ایم پی ایم دی ایم این ایم دی ورسره نو په کار ده چې تحصیل که داسې اپوزټ راشو نو دا به د کمپیټیشن یو مقابله شروع به شي داسې په دغه کې نو هغه هم د تحصیل عوامو دپاره به ښه ځکه تحصیل ناظم به هم زور کوي او هغوی به هم زور کوي هر یو سړی بیا هغه د مسایلو د دغه کوي نو دا ډېر زیات یو ښه دغه دی چې یاره نورو پارټو ته موږ دا وایو د هغې کارکونانو ته موږ دا وایو بیا دا تنګي تحصیل چې کوم دی دا د قومي وطن پارټۍ یو ګل دی او انشاءالله دا به وخت ثابتوي د خیره څه په 25 اپریل چې کوم الیکشن دی انشاءالله دا به 28 اپریل دا به د قومي وطن پارټۍ د ګټې الیکشن انشاءالله ناظم صاحب دی چې را روان الیکشن چې دی نو حکومت چې دی نو د تاسو مخالف پارټۍ دی دغه اثرانداز کېږي په دغه ایم این اے ایم پي اے یا د کوم فنډونه چې دي نو دغه ته خیال دی او خو دغه سړي نو اوس صلاحیت جوړ کړی دی خو نه دا خو که موږ اوس داسې وایو نو لکه تر د اوس نه اوس هغوی داسې حالات شروع کړي دي تاسو ګورئ چې لکه سرکاري وسایل استعمالیږي ایم این اے ایم پي اے چې کومه دی هغه کمپین کوي ښکاره لګیایي او په موقع باندې څه شته هم نه او لکه د زړو څیزونو هغه دغه هم کوي لکه د هغې ښودنې هم خلکو ته کوي د هغې تشهیر هم کوي او دې سره سره کوم چې دغه هغه د غریبو خلکو دپاره کومې د پیسو اعلانات شوي نو هغه هم په ټایګر فورس کې او داسې کارکونانو ته میلاو شي غریب خلک نظر انداز شو هغه 10,000 روپۍ چې کوم دی هغوی هم دغه سیاسي دغه او د الیکشن دپاره کارکونانو ته ورکړی شوي نو دا خو دا موږ به بالکل مخنیوی کوو د دې باندې او په دې باندې به موږ هر دغه لحاظ سره ځو الیکشن کمیشن ته به موږ ځو او موږ به وایو چې یاره داسې کار دی چې دا دې وخت کې دا سرکاري مشینري چې کومه ده دا دې په دې الیکشن کې نه استعمالوي او انشاءالله موږ به د دې هر قسم مخنیوی کوو ناظم صاحب چې زما دا سوال د دې نه لږ هټ کړم د پریس کانفرنس نه تاسو دلته کې دغه تنقید کوئ چې پاکستان تحریک انصاف والا دغه پیسې په خپل شهیدو کې وقره پرورۍ باندې چې دی نو دغه تقسیم کړی دغه پیسې راغلې څنګه وې دا د چا پیسې وې د چا د جیب د زکات پیسې وې او نه دا نه ګڼئ خو په پي ټي آی کې کوم غریب خلکو هغوی ته میلو شي مستحق خلکو نو تاسو خو پسې اعتراض نه کنه خو نه دغه داسې تاسو ته اطلاع شته چې دا په خانانو یا کوم غیر مستحق خلکو کې تقسیم کېږي دا چې کومې دی دا خو چې پیسې وي دا خو اعلان چې شو دا غریبو خلکو دپاره شي او موږ دا دغه موقف دی موږ وایو که هغه هر څوک کي چې هره پارټۍ کي که هغه دغه چې هغه ته غریب سړي ته دا میلاو شي حقدار ته میلاو شي زموږ مطلب صرف حقدار ته دی په دې نه دی چې یاره څوک دی او چا ته میلاو شي او موږ دا هم وایو چې لکه نه موږ هغه کارکونانو ته هم وایو د پاکستان تحریک انصاف هم چې یاره خپل حق وغواړئ د روزګار حق وغواړئ او دا مو کوئ چې یاره د غریبو خلکو پیسې هغه تاسو له درکړي تاسو په هغې باندې خوشحالېږئ د کارکونو لپاره پارټۍ کې خپل یو مقام وي د هغوی خپلې وخت د هغې دپاره دی د باعزته روزګار دی کارکونانو ته ورکړي موږ پرې خوشحاله خو موږ دا وایو چې د غریبو پیسې چې کوم دی دا د غریبو خلکو ته میلاو شي بلا تفریق من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دلته د قومي وطن پارټۍ جمله مشران او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محترم مشر غفور لالا جمعه ګل ممتاز خان سید کالالا مطلب دا بل مرګری جان عالمو ټول نو د دوی موږ شکریا ادا کوو چې مطلب دا دی په جمهوریت کې دا یو سیاسي عمل دی او څنګه چې ناظم صاحب ویلی یو قومپرست جماعت قومي وطن پارټي هم ده چې د پښتون ولس د بقا او د هغوی د حقونو دپاره
جدوجهد کوي او د هغې لپاره سیاست کوي او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کومه ده هغه هم د پښتون ولس د بقا او د هغې د حقونو دپاره جدوجهد کوي په ډېر ښه او منظم انداز باندې. موږ دا داسې ګڼو چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ موږ له دا سیټ راکو، موږ یې دومره شکریه ادا کوو. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا اتحاد چې کوم دی دا فطري دی، دا غیر فطري نه دی. دغه لحاظ ته چې مثال موږ ملي مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو او محترم مشر محمود خان اچکزی صاحب د دوی خو یو ډیر زیات ښه تعلقه ده. دویم نمبر مطلب د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنانو د یو بل سره د زمانو نه د دوستانه تعلقات دي. زموږ منشور او دستور هم یو دی. دغه لحاظ څخه مثال په طور باندې موږ انشاءالله چې دا ګڼو چې د دوی امداد موږ صحیح، د دوی مرسته موږ صحیح، او موږ سره مطلب دا دی د دوی داسې مینه لکه را کوم اظهار چې وکړو د اوس نه ځکه خیر دی ولس ته د مبارکي ورکوم چې په 28 اپریل به دا سیټ د جناب ابراهیم مومن چې زموږ د دې قام بچی دی، زموږ په شان عام سړی دی، ملاوېدل هم ورسره عام اینی ټایم او هر وخت کېدلی شي. تاسو مثال په طور باندې پیژنئ دا ورور یې ناست و د ارشاد لالا داسې نور مثال په طور یو بعضې سړی داسې چې د هغه ته رسایي او دغه هم ګراني نه رسایي مو ابراهیم هم یو عام زموږ په شان سړی دی. او تاسو د قومي وطن پارټۍ یو ځل بیا زه ډېره شکریه ادا کوم. خدای پاک دوی موږ ته درانه وکتل، خدای پاک دې ډېر عزتمن لري او ډېر درانه لري. السلام علیکم. بحال کو او دغه رنګې موږ دلته د دې ولس د دې تنګي چې ناظمي د دې سره تعلق ساتي احترام پیدا کو، عزت د خلکو پیدا کو او اوټ موږ د قام او د ولس یو مقدس امانت وګڼو. ستاسو ډېره مهرباني، ستاسو د ډېرو